یوه خبره درته د ورورۍ وکړم کړم یې ګوره که یو چا ته درمان کېدلی نه شي درد کېږه مه که د یو چا دپاره ملهم کېدلی نه شي زهر کېږه مه په همدغې مورد کې موږ او تاسو حدیث لرو رسول الله مبارک فرمایي وي څوک چې د آخرت په ورځ او په الله جل جلاله باندې ایمان لري د خپله خوله دې یا په خیر وازه کړي یا د پټه خوله کښېني هېڅ خبرې دې نه کړي همدغه وړې وړې خبرې کله کله د انسان زړه مات کړي ډېرې داسې وړې خبرو د انسانانو زړونه مات کړي چې ته به فکر هم نه وي کړی د سړي زړه تیکه تیکه کړي وځورېږي خو همدغه وړه خبره کله کله د انسان ژوند ښکلی کړي کله کله د انسان ژوند ته امید پیدا شي ښې خبرې انسان ته انرژي ورکوي قوي کېږي د ژوند دپاره امید پیدا شي هغه زموږ او تاسو په پښتو کې یوه ډېره مشهوره اصطلاح ده وایي چې د تورې وار جوړېږي خو د ژبې او د خبرو وار نه جوړېږي خپلې ژبې نه توره مه جوړوئ ملهم یې کوئ خوږې خبرې